السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله زمونږه اختر، زمونږه روجا، زمونږه ټولې ورځې، زمونږه ټول تاریخونه د سعودي سره یو دی الحمدلله. او زمونږه د احناف مسلک دا دی، زمونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې زمونږه په مشرق کې چا میاشت ولیده د مغرب خلک به ورسره په روجه کې هم شریکي، په اختر کې به مو سره شریکي. دا زمونږ د احنافو ټول کتابونه راوالی، هر کتاب چې راړوي هغې کې دا مسله ده چې اختلاف د مطالعو له اعتبار نشته دی. کم مسلمان، کم مولوي صاحب، کم عالم چې وایي چې ولشته دی، دغه عالم ته ووایه، دغه مولوي صاحب ته ووایه چې په ټوله دنیا کې څو ملکونه دي، که د هر ملک جدا جدا مطلع ثابتې چې د ټولو له اعتبار دی، نو 250 اختره پکار دي. او که ته وایې چې مطلعونه د دې نه کم دي، هم ماته وښیه څو مطالعې دي ټول، او مطلع په څومره میلونو کې، په څومره فاصله کې بدلیږي، د دې ته دغه ماته وکړه، اندازه ماته وښیه. دا په څو میله کې بدلیږي؟ 600 میله کې بدلیږي، 1000 میله کې بدلیږي، 2000 میله کې بدلیږي. او په ټوله دنیا کې ټول راته وښیه چې ټول څو اختره پکار دي، 20 پکار دي، 10 پکار دي، 2-3 خو نه دي، 2-3 خو د سره کېدی نشي، ځکه چې د هر ملک جدا مطلع دی. نو ملکونه زمونږه څو دي؟ 252 خوا شا ملکونه دي. نو بس پکار دا دی چې 252 اختره شي. دا د خلکو یو غوبل جوړ کړی دی، په خلکو کې اختلاف راولي، په خلکو باندې د روجو په ورځ اختر، د اختر په ورځ روجا، د عرفې په ورځ باندې اختر، د اختر په ورځ عرفه. یو بکواس دی خلکو شروع کړی دی. ټول علماو ته زما درخواست دی، د الله د رضا دپاره دا شی نور پرېږدئ او یو اختر کوي، یو روجه کوي. د دې مسلمانانو منځ کې به دا نفرتونه او دا فرقواریت او دا ډله بازي هم ختمه شي، او زمونږ په مسلک باندې به عمل هم وشي. او زمونږ دا مسلک چې دی دا ماشاءالله مضبوط هم دی او مدلل هم دی، او په دې کې زمونږه د امت فایده هم ده، د فرقواریت او د ډله بازۍ نه هم بچ کېږو. تاسو نن وګورئ، دې میاشتو ته تاسو وګورئ، د الله بندګانو دې میاشتې ته خو تاسو لږ وګورئ په کومه اندازه باندې ده. ړاندې یې زمونږ کمیټۍ به دام نه لږ غونته کې د الله نه ویریږي. انشاءالله موږ دا عزم کړی دی، که خپل اعمالو کې زمونږ هر څومره فرخي، خو امت ته به غلطه لار نه کړي. دا هم د رب څه وعده کړې، که سر هم پکې ځي که نه، نو امت ته به غلطه لار نه کړو، عقیده به هم درسته کړو، عمل به هم درست کړو. او انشاءالله په دې به کوشش